أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. تاسو خدمات کې د مولا معرفت حوالی سره یو واری بیا حاضر شوي یو. د مولا القابو کې یو لقب د بقیت الله، لکه څنګه قرآن مجید کې مو سره یوه آیا میلاویږي. قرآن یې بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. الله څه چوکبکی ستلی دی هغه تاسو دپاره خیر دی، خو که تاسو ایمان لروئ. نو دوستانو دغې آیې کې مراد الله هم نه دی ویلي، څه الله په خپله ویلي دي، څه الله څه چوکبکي ستلی دی هغه تاسو دپاره خیر دی. بلکې یو بل داسې چوک شته دی څه بکي مغه دی ویلې ټولو انبیاو ظاهري زندګۍ تیره کړي دی، هغوی دنیا نه لاړ دي او ټول ائمه څه کوم دي هغه شاهدان شوي دي. فقط یوه هستی دی چې هغه اوسه پورې بقي دی، چې هغه د بقیت الله حضرت امام زمان علیه الصلاة والسلام. او دوستانو دغې آیې کې داسې هم ویلي دي چې که تاسو ایمان لروئ هغه تاسو دپاره خیر دی. که چا ایمان نشته دی دغه مولا د بقیت الله چې کوم دی د هغوی دپاره بیا هېڅ کله هم خیر نه دی. لکه څنګه موږ سره روایاتو کې هم میلاویږي چې کله مولا خروج وکړي، ظهور وکړي، د دې خانه کعبې دیوار ته به تکیه ولګوي او 313 افراد هغه مؤمن افراد هغه به دینه چارې ګرد جمع شوي وي. خو چې کله مولا د خبرو آغاز کوي نو مولا به داسې وایي: بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین. خو چې کله دغې آیې تلاوت وکړي بیا به مولا غږ وکړي: ایها الناس، ای خلکو، انا بقیت الله، زه د خدای بقیه، انا خلیفت الله، زه د خدای خلیفه یم، انا حجت الله، زه د خدای حجت یم. او دوستانو چې کله عیسی مولا چې کله دغه جملې وایي هغه نه بعد به مولا ته سلام هم دې انداز سره بیا خلک کوي: السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. لکه ډیرو روایاتو کې هم شته دي، اوس دور کې هم موږ مولا ته سلام کوو، موږ یې السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین.